ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. الله رب العزت دا کوم سلسله د سبقونو شروع نو دی کې الله تعالی هدایات او پیغامات خپل په خلکو باندې پیش کول د دې لپاره چې د خلک درست لار عمومي. نو په دې آیات کې الله تعالی د ژوند د دنیا چې دا یو پانی ژوند دی او خلق په دې باندې ډېر زیات چې کوم دی مهین دی او سپیتوب کوي په دې باندې خلق او خپل آخرت په دې دنیا باندې خرڅوي. د دې یو مثال الله رب العزت مؤمنانو ته ذکر کوي چې د دنیا د دې زندګۍ مثال په شان د اوبو د باران دی چې دا باران الله وي موږ د اسمان نه نازل کو د دې په ذریعه باندې دا واښه یو بل کې ننوځي او یو بل سره ګډوډ شي یا دا اوبو په دې شینکو کې ګډې وډې شي او هغه شینکي او پسونه چې بعضې د هغې نه خله خوري او بعضې څاروي خوري. دا ځمکه په دې فصل باندې رنګارنګ فصلونه دي. دا ځمکه په دې باندې یو رونق او دارنګې دا ځمکه په دې باندې یو ښایستوالی پیدا کړي او د دې ځمکې خاوندان په خپل خیال باندې دا وایي چې موږ په دې باندې قدرت زموږ راغی او طاقت راغی چې اوس به دا موږ په خپله پیدا کې راوستی شو، دا موږ کټ کولی شو او دا موږ سنبالولی شو. دی په دې تاګ او په دې خیال کې ناستي د الله حکم راشي، د شپې راشي یا د ورځې راشي او هغه حکم د الله دا دی چې طوفان راشي یا ګلی راشي یا قاتیان ملخان الله پرې فصل باندې راواړی. الله وایي دا موږ داسې وګرځو لکه لو شوي، لکه یو فصل لو شي او ورې بلې شي، داسې وګرځو. ته به وایې چې دا فصل پرون په دې ځمکه کې نه و، دا فصل په دې ځمکه کې نه و. دقسې الله د دنیا د زندګۍ یو مثال بیان کړ. د دنیا د زندګۍ دا انسان د مور نه پیدا شي، هغه مور ورسره هغه خوارۍ او خسکۍ وکړي، بیا دا انسان لږ غټ شي، بیا یترعرع داسې نوجوان او زلمیتوب ته ورسیږي او بیا دی مخکې لاړ شي او بالکل دی داسې سرسبز او شاداب وګرځي او ناڅاپه مرګ راشي او دی د مرګ په لار باندې روان شي او داسې بیا حسابېږي لکه دی چې اړو پرون په دې کور کې او په دې ځمکه باندې ونه، بس ایر تیر شي او خبرې ختم شي. دقه د دنیا د زندګۍ مثال الله رب العزت بیان که چې په دې دنیا باندې زړه مږدی. د دې دنیا دا زندگی پانی زندگی ده، دا ختمیدونکې زندگی ده، دا بے وفا زندگی ده،
د دې هیڅ قیمت نشته دی، د دې هیڅ ګارنټي نشته دی. دا ډېره زر ختمېدی شي او حالات تا ته ډېر زر خرابېدی شي او د مرګ په لار باندې ته روانېدی شي. دا ټولې خبرې په خیال کې وساتئ. دا یو زبردست مثال الله تعالی دې دپاره ذکر کړی دی. نو الله رب العزت فرمایي انما مثل الحیات الدنیا، خامخا مثال د ژوندي دنیوي، د دې دنیایي زندګۍ مثال کما ان پشان د اوبو دی، انزلناه چې نازل کو منګه دی اوبو لرا، راکوزی کو منګه دی اوبو لرا، من السماء د اسمان د اسمان نه منګه باران وکړو. فاختلط به نبات الارض، پس ګډوډ شي په دې باندې واښه د ځمکې، دا واښه د ځمکې په دې باندې ګډوډ شي. د ګډوډ معنا یوه دا ده چې دا پیداوار بسیار وکړي. داسې دا غنم او وربشې او دا جوار او دا ګني داسې راوخیجئ چې د ډېر خیرازۍ د وجې نه په یو بل کې ننوځي، یو بل سره ګډوډ شي. نو دا کنایه ده د کثرت پیداوار نه. فاختلط به معنا دا ده، یا معنا دا ده چې فاختلط به ګډوډ شي په دې باندې دا اوبو د دې شینکو سره، ځکه دا شینکي دغه آسماني اوبو په خپلو خېټو کې جذب کی رای کاږي ځان ته. دغسې لکه څرنګې چې د انسان دا زندگی دا پر خوراک سکاک باندې ولاړه ده او دا انسانی بدن دغه غذاګانې ځان سره جذب کوي او ځان سره چې کوم دی د وجود حصه سازی. دقسې دا اوبه چې دي، دا واښه چې دي، دا آسماني اوبه دقسې جذب کی او دا یو خپله حصه وګرځوي نه. فاختلط به نبات الارض، پس ګډوډ شي په دې باندې واښه د ځمکې، یعنی شینکي د ځمکې، یعنی فصلونه، مما چې دا د هغه قبیلې نه وي یاکل الناس چې خلک یې خوري، والانعام او څاروي خوري، ډنګرې خوري. لکه په طور مثال د غنم دانه والا، د غنم دا بوټی چې وشي د دې دانې انسانان خوري او د دې هغه بوس غواګانې او میخې او ګډې او بیزې خوري. اوس کله چې دا باران وشي او دا شینکي په دې باندې زرغون شي او دا ډېر زیات ګڼ روخیږي او په یو بل کې خلط شي، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتی چې والی او اونیسی ځمکه خپل رونق لره. دا ځمکه اصل کې زخرف سرو زرو ته ویل کېږي. نو دا ځمکه په دې شینکو باندې داسې شي ته وایي ګینې سر زر دي، یو رونق په دې ځمکه باندې خور شي او وزینت او دا ځمکه ډولی شي. د دې مثال د عروس دی، د ناوې دی. څنګه چې ناوې باندې کالي مالي واچې، سر زر پې واچې او قسمه قسم مزینې جامې واګوندي او خپل ډول او سینګار وکړي، دقسې د دې مثال دی. او وظن اهلها،
او ګمان او خیالو کی مالکان د دې ځمکې مالکان د دې فصلونو چې انهم قادرون علیها یقینا دی طاقت لرون کی دی په کټای د دې باندې او په سنبالي د دې باندې دا زمونږه د کار فصل وخت ورسېدا او بس دا به مونږه کټ کو او خپل بچو له به راوړو او د هغې رزق به ترې ساز شي په دې تمه ناست دي اتاها امرنا راشي دوی ته اډر زمونږه حکم ورته زمونږه راشي لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې زمونږ امر راشي په هلاکولو د دې فصل باندې او دا یا د شپې په ټیم کې راشي ځکه د شپې ټیم دا د غفلت ټیم دی او نهارا یا د ورځې راشي او د ورځې عام طور سره خلک ایخي نو چې دا امر زمونږ راشي د شپې یا د ورځې دا شپه او ورځ ځکه یاد کړه که دا د غفلت وخت دی او دوی ته خبر نم دی او که دا ورځ د دوی ته خبر هم دی خو انسانی طاقت اسمانی عذاب نشي منع کولی فجعلناها حسیدا وګرځو دی لره منګه لو کړی شوي حسید فعیل وزن دی دا په معنا د محسود باندې وګرځو دی لره منګه لو شوي داسې وګرځو لکه دا فصل چې لو شي او ته به وایې کأن لم تغنوا بالامس لکه چې دوی په دې ځمکه کې موجود نه و پرون داسې دا فصل نیست و نابود کو او داسې ختم کو چې ته به وایې چې ګنې دا پرون ورځې په دې ځمکه کې نه و په دې ځمکه کې موجود نه و داسې ورک کو موږه دقسې د انساني زندګۍ مثال دی چې دا انسان د وړوکوالي نه لویوالي طرف ته راشي او دا انسان یو ډولې شي او ښایسته شي او مزیدار شي او دا خپل خپلوان وي چې بس دا د کار سړی دی او دی به اوس زمونږ لپاره ګټې وټې کوي ناڅاپه مرګ حمله وکړي او دی د دې جهاني پانی نه قبر ته لاړ شي ته به وایي چې ګینې دی په دې کور کې یا په دې ځمکه باندې یا په دې ایریا باندې اډوګندې موجود او اوسېدلی نه و کذلک نفصل الآیات دغسې موږ تفصیل سره بیانو موږ آیاتونو لره لقوم یتفکرون دپاره دا قوم چې هغې سوچ او فکر کوي سوچ کوي او فکر کوي نو دا تفصیل سره آیاتونه خو الله د ټولو خلکو دپاره بیانوي خو د دې نه پیدا هغه خلک لري چې هغه د سوچ او فکر خاوندانی او چې دا په ززه کې روان دي او په ډیرولو د دنیا کې روان دي چې دنیا هم ډیره کړې او په دې ززه کې روان دي او د خپل انجام نه خبر نه دي نو که آیاتونه هغې ته بیانوي هغې له څه فایده نه ورکوي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اوس الله د ژوند دنیوي مثال ذکر کو او دا یې ثابته کړه چې دا یو پانی زندگی ده ختمیدونکې زندگی ده او دنیا د هر چا نه پاتې کېدونکې ده نو الله رب العزت تاسو د دې پانی دنیا په مقابله کې الله تعالی تاسو له دعوت درکوي دارالسلام ته د دارالسلام نه مراد اسلام او جنت دی تاسو ته دعوت درکوي هغه کور د امن ته
او یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خونه کوي الله چاته چې خوښ شي لارې درستې ته او برابر لارې ته ورته ښودنه وکړي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه ودومه یو دوه فرشتې راغلي یو جبریل دی بل میکایل دی. لا یو زما سر ته ودرېده او بل مې خپو ته ودرېده. نو د یو بل ته ویل چې راته یو مثال نه بیانوي. نو هغې شروع شو چې دا ستا او ستا د امت مثال داسې دی لکه یو ملک او بادشاه دی. هغه یو قلعه سازه کړه او پای کې بیا یو کور ساز کو او په هغه کور کې یو دعوت کېښوده. د ډوډۍ پروګرام یې پکې وکړو او بیا یو خپل استازی په خلکو پسې ولېږه چې ای خلکو پلانی ملک په خپل کور کې دعوت کړی دی او تاسو ته دعوت درکوي چې راشئ زما دا دعوت وخورئ. دا دعوت وخورئ. نو چا چې د رسول خبره ومنله دا استازي نو هغه به د قلعې ته رادن نه شي او دغه کور ته به هم دن نه شي او د دغې مادوبې نه به خوراک هم وکړي او مالک به ترې هم راضي شي. مالک به ترې نه هم راضي شي. او چې کوم سړي د رسول او د استازي خبره ونه منله نو هغه به دې قلعې ته دننه نه شي او دغه کور ته به دننه نه شي او د دغه پروګرام چې شوی د خوراک د تواضع د دې نه به خوراک ونه کړي نو محروم به پاتې شي. دقسې مثال ستا او ستا د امت دی. نو دا آیات او دا آیات اولستو چې والله یدعو الی دار السلام، الله را بلی تاسو لرا کور د سلامتیا ته او یهدی من یشاء الی صراط مستقیم او خودنه کوي هغه چاته چې د الله خوښ شي لارې برابرې ته. نو دارالسلام نه مراد نو بیا ویل دی ته رده اوس یې ورته هغه تعبیر وباسه. نو یو فرشته بلې ته وایي چې الله ملک دی او الله یو قلعه سازه کړې ده اسلام او په دې اسلام کې دننه الله تعالی یو کور ساز کړی دی جنت او دا پیغمبر د هغې رسول دی او استازی دی. چا چې د خبره ومنله نو دغه دار ته به دننه شي او چې دغه دار ته دننه شه اسلام ته راغی نو هغه کور ته به دننه شي چې هغه دارالاسلام دی چې هغه جنت دی او پای کې چې کوم نعمتونه دي د هغه نعمتونه به حاصل کړي. او دې آیات کې عجیب خبره وشوه چې الله رب العزت تاسو له دعوت درکوي جنت طرف ته چې ای زما بندګانو جنت ته راشئ، یعنی د جنت دپاره تیاری وکئ، د جنت دپاره کار وکئ او د جنت د راتللو ځان جوګه ساز کئ. او بیا یې ورته لار ومښودله چې جنت ته لاړ شئ لکه ته یو سړي ته ووایې زمونږ کلي ته به راشي او بیا وله چې کوم دی لار ورته وموښی
چې هلکه په دې لار باندې به راشي. نو ته چې د هغه سړي تاله کم د لارې دغه درکه هدایت درکه او ته په هغې باندې روانې نو نیغ به هغه کور ته ورسې. نو الله تعالی جنت ته خلکو له دعوت هم ورکه او لارې هم ورته وښودله. ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم. او خونه کوي الله هغه چاته چې د الله خوښ شي درست لارې ته چې هغه لار د جنت ته د جنت لار ورته سیده کي چې جنت ته راشه او لارې دا ده. نو ځکه وایي والله یدعو الی دار السلام، الله دعوت ورکوي دارالسلام ته، یعنی کور د سلامتیا ته. داسې کور دی چې هغې ته ورشي نو د هغې نه به بیا چېرته ځې نه، د هغې نعمتونه به ختمیږي نه، ته به هلته بیمارېږې نه، په تا باندې به خفګان نه راځي، په تا باندې به بوډاپا او بوډاوالی نه راځي، او په تا باندې به مشکلات او مصیبتونه نه راځي، په تا باندې به لږ او تنده نه راځي. دارالسلام دی، د روغوالي کور دی، د روغوالي. دی دو آیاتونو کې الله تعالی یو څو مسلو ته زموږ توجه راواړوله. یو بیانو صورت الحقیقیه للحیات الدنیا، حقیقی صورت او نقشه د ژوند د دنیا پی نظارتها په ډول ډال د دې کې و سرعت زوالها، او بیا دا ډېره زر ختمېدونکې ده، ډېر زر ختمېدونکې ده. ځکه ته ناوې دا ډول سینګار هم ټول عمر دپاره دی، دا هم وقتي خبره وي. دقسې د دنیا دا ډول ډال دا وقتي خبره ده، ډېر زر ختمېږي. او نمبر دو التحذیر من الاغترار بالدنیا والرکون الیها، یره ورکړه الله تعالی د دوکه کېدلو نه په دنیا باندې. ګورې په دې دنیا باندې دوکه نه شئ. او حدیث کې راځي الدنیا ملعون وملعون ما فیها، دنیا قابل لعن ده، ملعونه ده، او ملعون دی هغه چې په دې دنیا کې دي الا ذکر الله وما والاه. پیغمبر خدا فرمایي مگر په دې دنیا کې د الله ذکر هم دی، د لعنت نه خلاص دی. وما والاه څه چې د الله ذکر ته نږدې دي دا د لعنت نه خلاص دي. او والرکون الیه، ها او مایله کېدل دی دنیا ته، دین الله یره ورکړه ګورې دنیا ته مایله نشي. دنیا ته مایله کېدلو څه مطلب دی؟ دغه مطلب دی چې دنیا له سړی ترجیح په آخرت باندې ورکړي. دا کم زموږ خلک هو چې په اسلام آباد کې په دې چوکو باندې مقرر شي، دا منبر صاحب شو، دا وزیر صاحب شو، دا وزیر اعظم شو، دا صدر شو، دا دغه شي، بیا د دې چوکو د حفاظت لپاره د هیڅ ګناه نه مخ نه اړوي چې زه دې پرې چوکۍ ناست یم او پرې کرسۍ دې ناست یم. د دې لپاره دی د هیڅ ګناه نه مخ نه اړوي. که د الله شریعت پر دې ځمکه باندې پروت دی او خلک پرې ګرځي، د پرې هېڅ پروا نشته بیا. او نمبر 3 التحذیر من الذنوب، الله یره ورکوي د ګناهونو. یاد ساتئ ګورئ ګناهونه بندګانو ځان ساتئ ګورئ. فإنها سبب الشقاق وسلب النعم، گناهونو کې دوه نقصانات دي. یو دا سبب د بدبختۍ دی، د ګناه د وجې نه سړی بدبخته شي، بدبخت نو ځان به بدبخته کوئ نه، د ګناهونو نه به پرهیز کوئ. او وسلب النعم، دویم دا نعمتونه د سړي نه په دې باندې الله اخلي، د ګناه د وجې نه نعمتونه الله تعالی د بنده نه اخلي. او فضیلت التفکر و اهلیه،
او په دې آیاتونو کې دا امر رااله چې غوره شی فکر دی، یو ساعت فکر د الله تعالی په کائناتو کې، د الله تعالی په صفاتو کې، دا د ډېرې زمانې د عبادت نه غوره دی. او اهله دارنګې فضیلت د مفکرینو چې کم کسان د الله رب العزت په صفاتو کې او د الله رب العزت په آیاتونو کې سوچونه او فکرونه کوي، اوچت خلق دی. او نمبر 5 فضل الله علی عباده، فضل الله علی عباده ورحمته بهم، مهربانی د الله په بندگانو او رحمتونه د الله په بندگانو، دا پدې کې بیان شو. ولی اذ يدعوهم الى داره، ځکه چې الله خپل کور ته راوبلل، لاکرامهم والانعام علیهم، د پاره د عزت کولو د دوی او د پاره د احساناتو کولو په دوی باندې، دې لپاره الله راوبلل. نو دا د دې آیات نه دا یو څو مسلې زمونږ او ستاسو مخې ته رالي. الله دې مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي. دې سره سره دې الله مونږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې ربراولي، دې له څوک کار کوي کامیابي کې